آیا هغه خلک کوم چې وفات شوي د هغوی د طرف نه قرباني کیږي او که نه کیږي؟ نو دې باره کې هغه مسله دا ده کوم خلک چې وفات شوي دي د هغوی د طرف نه بطور ثواب نفل قربانی دا جایز هم ده بلکې غوره ده. یو خپل خپلوان رشتہ دار مور پلار نږدې خلک وفات شوي او ژوندي خلک د هغوی د طرف نه چې دی نه هغه نفل قرباني کوي دپاره د دې چې هغوی ته ثواب ورسي، نو دا غوره خبره ده. که د یو سړي وس کېږي نو پکار ده چې د خپل خپلوان د طرف نه هغه قرباني وکړي. بیا خصوصا د نبی علیه السلام د طرف نه که د چا وس کېږي نو یو قرباني چې دی نه هغه د خپل پیغمبر دپاره ونیسي. نبی علیه السلام چې تر کومې پورې قرباني کړې ده ځان له، نو نبی علیه السلام به دوه ګډان هغه ذبح کول، یو د خپل طرف نه او نبی علیه السلام به دا یو زما د امت غریبان د طرف نه، دا یو ګډ هغه زما د امت د هغې خلکو د طرف نه دی د کومو چې قرباني وس نه کېږي د هغوی د طرف نه چې دی نه هغه دا یو ګډ سیستم ګډ یو او خلک ډېر دي نو دا صحیح ده. نو که په کور کې خپل خپلوان وفات شوي دي مور پلار نیا نیکونه د ټولو د طرف نه یو قرباني وکړي او ثواب یې ټولو ته وبخښي نو صحیح ده. په فرض قرباني کې داسې نه شي کولی چې بس یوه فرض قرباني دې وکړه او بس دا 15 کسان وي مونږ ټولو ته شامل شو، نه دا بیا ستا هم نه کېږي او د دې نورو چې د چا د سره برخې شریکې د ټولو نه کېږي هغه به وروسته په شرکت په قربانۍ په حصو کې شرکت د هغې مسایل روان دي. خو په نفلي قربانۍ کې هغه داسې کولی شي چې قرباني نفلي کوم او ثواب یې ډېر وکړو الحمدلله کولی شي. نو دا جایز دی د مړو له طرف نه او خصوصا د نبی علیه السلام د طرف نه چې دی نه هغه به طور تحفه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به دوه قربانیانې کولې، چا ته تپوس وکړو دوه ولیکې یوه زما خپله ده او یو د نبی علیه السلام د طرف نه ما د نبی علیه السلام ارشاد فرمایي زما د طرف نه قرباني کې، نو دا یو چې دی نه هغه حضرت نبی علیه السلام